نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری د غزین آزاد شو، د جیل نه آزاد شو، رالل شعیب ابي طالب نه. په دې کې د ابو طالب عمر تقریبا چې په دغه وخت کې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوی د شعیب ابي طالب نه رالل، نو د ابو طالب عمر تقریبا سره پاس اتیا کالو او دا لسم کال د نبوت، ولی چې دوی تلل وم کال د نبوت چالو او دی وخت کې لسم کال د نبوت شروع کیږي. په دې دوران کې مشرکانو یو غونډه وکړه او دا مشوره وکړه چې دا سړی را نمري، ځکه دې بیمار هم دی او څپسې د جیل سختو نورم کمزوري کړه او ډېر زیات تکالیف په تیر شیو. ولداسې به وکړو چې راځي اوس ورسره مشوره کوو، ځکه که چېرې دې مړ شي او د هغې نه وروسته مونږ محمد ته څه وایو، نو دا خلک به راپورې خاندي چې کله تره ژوندی و څه ورته نه شو ویلی، خو چې تره یې مړ شه نو کمزوری شه، اوس پې خلک حمله کوي. راځئ د ده په ژوند باندې به مشوره وکړو. او په دې وخت کې 50 کسان برابر شو چې مشرانی ابو جهل ابن هشام، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، امیه ابن خلف او ابو سفیان ابن حرب، دا پکې مشرانو. نورم پکې ډېر غټ خلکو. دوی رالل ابو طالب په خوا کې کېناستل. دی وخت کې ابو طالب بیمار دی او بوډا شوی هم دی، ځکه 3 کاله جیل تیر که. دا حالت د جیلو، ځکه چې هغې کې جیل څه ته وایي چې په هغې کې بیا هم څه خوراک یو شی بل شی میلاویږي، په دوی باندې خوراک هم بند شوی. دوی ډېر زیات نظربندي تېره کړې وه. او دا د مسلمانانو یو شان دی، انبیاو داسې وختونه تیر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کاله جیل تیر کړ، یوسف علیه السلام 15 کاله، بعضې وایي چې 40 کاله جیل تیر کړی. ولیکن د امام قرطبي رحمه الله د راجح قول مطابق چې هغه کم د ترجیح ورکوي چې هغه 15 کاله تیر کړي دي جیل کې. خو به هر حال انبیاو سخت تیر کړي دي. په دې کې دوی رالل د ابو طالب خواته کېناستل. ابو طالب ته وایي چې ته کمزوری شوی بیماری او ستا د وراره سره زموږ اختلاف دی، دا اختلاف ختمول غواړي او د دې یو حل دی صرف هغه داسې چې موږ تاله اختیار درکو، زموږ نم سرای داسې واخله چې په هغې باندې روغ راځي او د هغه نم داسې رایګانې راواخله، مشورې راواخله، خبرې راواخله چې په دې زموږ روغ راځي. اختیار ستاش، تا ته موږ ټول کار درست پاره. بس دا شرطونه ولیکه، داسې خبرې ولیکه چې په هغې باندې اتفاق راشي او دا دعوت بند شي. اتفاق په دې خبره کوي. د عمر له د بېدینو چال دا دی، ځکه تیر کال نه بل کال مفتي صاحب محترم ته کنډو بابا کې مسله رااله، نو زه اتفاق کوم تاڼه کې اتفاق به څه وکړو، بس په اتفاق به دې وکړو، مونږ به دې ته څه نه وایي، دې مونږ ته څه نه وایي، خو درس دې نه کوي. اتفاق په دې خبره شو. هغه ویل چې به درس نه کوم نو یو کار وکړئ چې زما د لاس نه قرآن واخلئ، نو دا خو اسانه خبره شوه. ویل زه داسې به وکړو چې په لوډ سپیکر دی نه کوي، لوډ سپیکر باندې، نو لوډ سپیکر باندې به بیا درس بند کړه. داسې خو درس بندول ډېر ګران کار دی، ځکه زمونږ خو دقه روح دی، دا زمونږ ساه ده او زمونږ نه قرآن واخله دا زمونږ مرګ دی. بس مونږ یو کس نه وجنه خو چې لاس یې د قرآن واخیستو دقه زمونږ مرګ دی. نو دوی هم ویل بس مشوره به په دې وکړو، اتفاق زمونږ په دې خبر راځي، دا شرطونه به کې ولیکئ. مونږ به د سره کار نه لرو، دی مونږ سره کار نه لري، مونږ به د بد نه وایو، دی به زمونږ بد نه وایي، مونږ د ده بېعزتي نه کوو، دی زمونږ بېعزتي نه کوي، او زمونږ بېعزتي دقه ده چې دی بس دعوت دی نه چلی، بس زمونږ په دې باندې څه وشي، هغه خبرې دې نه کوي چې په هغې باندې مونږ ته څه رسېږي، زور رسېږي. دی بس دعوت بند کړي. نور که دی هر څه وایي، زمونږ نه که څه غواړي، ځمکه غواړي، پیسې غواړي، جایداد غواړي، واده غواړي، باچهت غواړي، هر څه ته راضي یو، هر څه دې وکړي، دی زمونږ مشر شي، خو دعوت دې نه چلی. بس دا د کفارو فیصله وه. ابو طالب ناجوړه دی، بیمار دی،
نبی علیہ السلام را طرف کې چې تراشه چې نبی علیہ السلام را لې ول داستا قوم دې دیو مطالبه کوي او هغه دا وایي چې تر دوی په الہو څخه خبرې مکوه د دوی د الہو غیبونه م بیانوه داسې یو خبره مخکې راغلی و تر دوی نه بنشه دا بس تاسو د الہو ستاد الہ برکه به خبرې نه کوي بس ته دوی د خپل طریقه باندې عبادت کوي ته خپل عبادت کوه ستا په عبادت کې ورته هیڅ کار نه ته خپل آزاد عبادت کوه خو دی وایي چې زمون په عبادت کې کار مساته نبی علیہ السلام ورته ویل انی اريد منهم زیو اراده لرم د دوی نه ولخا څه اراده لري یا بعض روایتونو کې راځي چې دای ورته ویل الا ادعوهم یا عمي الى ما هو خير لهم اتر داسې بهترینه خبر ورته نو کوم چې دوی هغه تر وغواړم الى کلمه تدين لهم العرب داسې یو بهترینه کلمه ده چې چیرې دوی اومني نو عرب به دوی تابع شي او عجم به ورله جزیه ورکړي ټیکس ورکړي پیسې به ورکړي نو دې کې ابو جهل راودنګل اول چولینا ما هي وابيك لنعطيكها وعشر امثالها دا کوم خبره ده دا څه بدرلا یو لس نوري مومنو چې زمون په غي باندې عرب تابع کیو عجم چې کم دي هغه موږ ټیکسونو پیسې راکړي نبی رسول الله ورته تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه من الانداد دا کلمه توحید بو لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه من الانداد او د دین علاوه چې څومره شریکان دي دا پرې دي هغه عبادت بنه کوي الله نه ما سیوا د بل چا ته आवाज نه کوي په دې کې مشرکان یو بل توکتل او دا سړی خو د خپل خبرونه نه راوړي ازړي خبري وسم کوي دی خبرونه نه راوړي نو سبکو نو زی لال شي او بیا دا چې وکړه اے محمد ستاده اراده ده چې ته ټول الہو نه یو الہ جوړ کې او دا خو ډیره عجیب خبره ده الله د دوی د حالت سورې سواد کې نازل کوي وان طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف ويدوی روان شو وانطلق الملأ منهم اغټان روان شو دی مجلسنا او دای ویل انیم شو واسبرو کم چې 25 کسانو ول زی او صبر وکي على الهتكم خپل دین باندې خپل الہ مضبوط راونی سي او دا توحید دا یو شی دی چې زمونږ نه دا بالکل نه کیږي موږ دا خبر چیرته نشو منلای دا خو موږ خپل رستنو مذاهبو کې نه دا اوریدل دا خو موږ خپل خبرو کې نه دا اوریدل دا خبره وکړه ان هاذا لشيء عجاب دا ډیر ناشنا خبره ده چې یو یې نشي کولای ډیر الہ یو کولای شي ډیر نشي کولای دا څنګه خبره ده چې ډیر الہ نشي کولای یو کولای شي پته ولګي د پدیب سي درست نه چای او کوشش روان دي دا خبره شروع کړي وسم دا خبره کې ته توحید بیان کې و د دې بل کار نشته فساد خورول دي دا خبره جنگونه کې اختلافي مسائل کې ولي توحید ته دوی اختلافي مسله وای دلته مردان کې په دغه کې په تحصیل کې په د درخواست لیکل شي چې دا د بل ملک بل کلی نراغلي دي او دوی څه کوي خلکو کې انتشار څه خوري وای دا خوري چې لکه د ازمک الله چې کوم دا صرف توحید لپاره پیدا کړی وای دا انتشار خوري دا انتشار دی ازمک الله زله پیدا کړی توحید لپاره پیدا کړی ما سمعنا بهذا في المله الاخره دا خبره هم نه اوریدل ایران په پاتش نو دا خبره چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی هغه د دین ورستم خپل دعوت جاری ساتي او مشرکین خپل زید او عناد راونیول او د حق مخالفت نورم شروع په مکه کې په دغه دوران کې بیا لګ مسلمانانو ایمانون راوړل او د دین ورستو مسلمانانو ته سنت تکالیف شروع شو او ایمان به هغه چا راوړو چې چا به پورا بصیرت او ډیر په خیسته عقل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو کې سوچ وکړو هغه به اومنه لیدا ډیر ګرانه و دین ورستو په نبی علیہ السلام باندې یو بل غم تازه شو او چې دا کال ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الخزن د خفګانونو او د جړاګانو او د مصیبتونو کال دا نوم ورته کې خوسته ان شاء الله آینده سیرت کې به عام الخزن تفصیلا